دیکھے خلق یہ واقعہ ذکر کی کہ نبی علیہ السلام اغا بر آسمانونو تلار نو پا آسمانونو کے برا یو آسمان تا چورا سندال تا ادریس علیہ السلام جنتیانو سرناسو دا واقعات کوای مولا خلق کی واقعا پکنو انور دا بیان ډیر وزناک بیان دی حکومت راټول وی ته په جذباتو کې بیان کړي دا جذبات کې دې شي پاس ته موږ د سپیکر هم وایو نو مال د دین نور سلو بیان نه راځي زه ډیر سلو لګي مکنه لکه اوس په چا شکایت شته بار ټیک دی نو دا واقعا ځکه وایم چې هغه ټول وی ته تش قرآن وای واقعا پکې نه وای اوس په موږ خامخا د دروغ واقعاګانو ته پاتې کیږو دا کوم واقعا چې نو دا د دروغ د خام خو ځکه وایم چې هر یو لګیاره وي ته تش قرآن وای د دروغ واقعا پکې نه وای دروغ دا واقعا نن د پیغمبر په منصب باندې وایم چې ما هم یو لغړان کې په جهنم کې یو ورغوپا کې غنل خو ځکه دا وایم چې بل ورځ دا چانواره چې بیا ته پاتې دا واقعا زوی په اگر دې نه وای چې د لهجه لګ نورم نرمه کنه بیا په پټه پټه وایم نو بیا کې دې شي چاته دې تکلیف نه بیا په پټه پټه پیغمبر ته الله وی یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر هغه ته وی وزه د خلکو ته بیان وکا همون ته وینا کور کې کینه بیان وکا شو ویل یار که سوال جو خلق بد وای چې سنوي جو الله هم بد وای یا بد الله دې بد ته غاړو دی یا بد خلق دې بد ته غاړو دی یو بکو خامخا پر دروغ واقعا د مړ وای اورې کنه ما اورېدلې یو تاسو مو خوشاله مو پېم شه مالکو مزن راکی سړې چې دې سوي په واقعا غاني هر یو لګیاري واقعا پکې نبی عليه السلام وی چې زکلا معراج پښپا باندې لاړم زما سره یو ځای کې ادریس علیه السلام هغه زما سره میلاو شو او ادریس علیه السلام بارک راضی چې هغه په جنت کې دی اول تا جنتیانو له کپڑے ګنډي جنتیانو له سکي کپڑے ګنډي دلیل لسنه ني ستا ته پته الله تبارک وتعالى وی ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا هغه ما اوچت کړه دی اوچت مقام تام ادریس علیه السلام په جنت کې ژوند دی رښتیا وایي نو ته پته نشته مونږ وایو چې مړ لګره وفات شوی او چې جنت کې نو بیا به ته روح پیل د ګرځي غا متشکل شي او د جنتیانو جامې ګڼي دا خبر عوامو کې مشهور ده او چې ادریس علیه السلام د جبرئیل امین سره ډیر ښه تعلق او ګرځیدا بدوانه دا د خلکو مشهور کړي ما ته پته نشته وی چې دوانه یو ښه تعلق دوانه بګرځیدو سم د دې زمانه لکان بیا ځل جبرئیل امین علیه السلام ته چې ما باندې د اسمانونو چکر ولګوا چې زما اسمان تلاړ شم او د جنت سیلو کوم چې د جنت څنګه زه په آدم پکې پاتې شو چې مو ته چکر ولګم په ویخه په ژوندونی جبرئیل علیه السلام ته چې دا ډیر مزیدار ځای دی د جنت ډیر ښکلی ځای دی بیا به ته نه راکوزېږي ګوره که یو پیره لاړې نو کوی چې خامخا مې بوځو نو اول به راسره دا واده کوي چې دوباره به راکوزېږم ادریس علیه السلام ورسره واده وکړه چې بیا به راکوزېږم چې زما د سره دا واده ده بیا به راځو واپس خو صرف دومره کوم تماشه کوم سین سپاټه کوم بیا راځو ښکلی ګپې والا ګورې پیغمبر دو روزګارو چې دومره ګپونه یې جبرئیل علیه السلام ادریس علیه السلام دوی چې راځه بوی تو تماشه په وکړه دن نه بوتو جنت
ادریس علیه السلام او چې هغه ځینه ولید نو بیا تړنه کېدو او دلته چې سوچ کینو پیغمبر دی دا فرشته سره وعده کړی چې واپس پر اعظم جبرئیل علیه السلام سره ناوی چې زه اوس بار زمون دا ډېر مزیدار ځای دی لکه دا جنت ولې دې بار لاړ شم زړه مې تینې کی د چې سوچ وکړو ادریس علیه السلام وای چې دا کار وکم چې وعده مې کړی دی جبرئیل سره دا کار وکم چې د خپل پاڼې په جنت کې دنه پریدم بیا به د جبرئیل سره باروزم علیه السلام سره بیا وته چې پاڼې مې دنه پادشي واپس راشه ډیر واته یو مزل کور روان دي دی وته وی ادریس علیه السلام چې جبرئیل زمانه کو دنه پاڼې پادشي بیا بل روان جبرئیل امین علیه السلام ته وی چې ورشه پاڼې روان پایزار دی نو جنت ته بسړې چې د دنیا په پایزار کې زینو کنه بیا چې دنه لاړو دی بیا نه راوته یا به سوال جواب وکړ لاړ پسې چې راځه وی چې تاسو سره وعده کړی و چې روزم او تاسو سره راوته او زه چې واپس جنت ته راغلم په خپل سمیر راغلم تا نه مې راوست او سوال هغه زموږ د پښتنو کې مو سره کړی وی چې اوس بدن نه ناسم نه کوزيږي جبرئیل علیه السلام یو ادا سره راکوش ادریس علیه السلام جنت کې ژوندې پاتې شو کلی واقعا چې دي چې دا واقعاګانې وای دا زوی په کنه دا لکه نورم تفصیلی د ټیم ختم شو دا واقعا دا چا بوز باد کړی دی ښا چا دلول کړی دی ادریس علیه السلام وفات شوی دی هغه خپل شوی دی هغه په جنتونو کې ژوندې نه ګرځي روح مع الجسد سره که چرته روح متشکل شوی برینو ایبا شته په اسمانونو کې روانه جمعه کې به وایو خاله معراج په واقعیا کې او دا چې ویل دي چې براتلې ده او اوس ژوندې ده او جبرئیل امین دا سره لګل او ځان د خلکو له جنتیانو له کپړې ګڼي نو په اوسو واجبانه ده دا واقعیا غلطه ثابت بیان خو مې تکړه کنه ارمان هم پوره شو ستاسو ارمان مې خو پوره کو کنه د دروغ واقعیا روانه ده پیغمبر په منبر وي واقعیا نه دا کسي واقعاګانې به هم دین څخه کمړه پیغمبر خو چې راغلی او خلکو ته قصې کولې طيب کې خلکو ته دروغ قصه شروع کړي والده نو خلکو به کاڼي راول او دا قصې ولې دا قصه کوله کنه خلکو ته قصې کولې الته چې دا مدینه نه وباسو د مکه نه الته خلکو ته قصې کولې دروغ ځکه شغله نو موږ هم دلته دروغ قصې کو کنه لهجه هم نور نرمول نه غواړي لکه نور نرمش صحیح دا لهجه یا زمانه بل نه راځي سوچ په باس ډیره که نرمه لهجه بل چاته معلومه نو ماته را کنورټ کې چې زه اخ لهجه استعمال کوم مال نور نرمه نه راځي او دا چې دا واقعا ویل دروغ دی دا څه کوي دروغ ویل دي په جنت کې ګوره اسه نشته چاته تکلیف نشته ټیلری کول لکه څومره ګران کار دی مال نه راځي ټیلری کول څومره ګران کار دی ادریس علیه السلام اوس په جنت کې لګي خلکو له جامې ګڼي अब څه کوي جامې به خلکو له ګڼي او په جنت کې وي تیار جامې به میلاويږي ادریس علیه السلام څه کار دی چل دوله جامې ګڼي داسې ګپ خبرې دي خلکو مشورې کړي ستاسو ارمان می پورا کو واقعیا مې ته وي او د دروغ واقعیا د عمل په مکو بس د دومره